بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرن کو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو بدین مېرو مسلمانانو یقینا زموږ تاسو دغه جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی سو ماشومانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی. د رب د عظیم کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی. محترمو دا قسمه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د حوصله افزایي دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کېږي. محترمو ما نه مخکې علماء کرامو تاسو ته تفصیلا بیانونه کړي دي. زه دلته دغه مسجد کې هر جمعه تاسو ته زما ګیلته بیان وي. زه به انشاءالله العزیز د ختم قرآن په موضوع باندې سبا تاسو ته تفصیلا بیان کوم انشاءالله. چونکې بیانونه شوي هم دي، تاسو هم ستړي د وختي نه انتظار کوئ. زه هم تقریبا 10 بجې سهار تیمرګري نه راووتو، یو ټایم هم درګۍ کې و، هغې نه فارغ شو. دویم پروګرام ته جلاله کې حاضري مو وکړه، دریم پروګرام ته تخبایی کې هم حاضري وکړه. د هغې نه بیا څلورم یو چا سره د ملاقات پروګرام و، هغې نه یعنې دا زما 5م پروګرام دی. مرۍ مې خوب هم ده. په محترمو مختصر وخت کې څو ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم. بیا به انشاءالله العزیز زه به بیان سبا ته جمعه کې کوم انشاءالله. محترمو یقینا دغه ماشومان دغه بچي چې نن هغوی ته دستار تړلی شوی دی، پګړۍ په سر دي. د الله رب ذوالجلال په دربار کې د دوی ډېر لوی حیثیت دی، ډېره لویه مرتبه ده، ډېر لوی شرف او حیثیت دوی د الله په دربار کې لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 قسمه خلک هغه دي چې د هغوی د وجې نه الله رب ذوالجلال پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. اول نمبر هغه مجاهد فی سبیل الله چې د الله په لاره کې جهاد کوي، دشمن سره جنګېږي، قتال کوي. میدان کارزار ګرم دی، د ګولو او د غشو باران دی، دشمن مخامخ دی. په دغه حالت کې دغه مجاهد د الله اکبر نعره لګوي. رب ذوالجلال ته دغه نعره دومره خوښه ده چې الله د دغه مجاهد د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دویم نمبر هغه حاجي چې د حج یا عمرې ته تللی دی، خپل عادي لباس یې د خپل بدن نه لرې کړی دی. د احرام په صورت کې 2 څادرونه په بدن باندې دي، خپې هم له خپې سرتور سر خپل رب طرف ته ور روان دی. ډېر محبت او د عشق یو منظر پیش کوي. رب ذوالجلال ته دا وایي: ربا نن ستا په عشق او محبت کې زما خپل پیزار هیر دی، زما خپل ټوپۍ او څادر هیر دی، زما خپل عادي لباس هیر دی. رب ذوالجلال تا ته در روان یم. دی په دغه حالت کې د لبیک لبیک نارې لګوي. رب ذوالجلال ته د دې حاجي دغه حالت دغه کیفیات دومره خوښ دي چې الله د دې حاجي د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دریم نمبر هغه بچی چې هغه مدرسې ته راځي، جومات ته راځي، دلته قاري صاحب ورته وایي بچي وایه بسم الله الرحمن الرحیم، دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. قاري صاحب ورته وایي بچي وایه الف با تا سا جیم، دی وایي الف با تا سا جیم. رب ذوالجلال ته دغه حالت دومره خوښ دی چې رب د دغه بچي د وجې نه، د دغه ماشومانو د وجې نه، د دغه الله الله ویونکو د وجې نه رب ذوالجلال پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. محترم بیګاش په یو حدیث کتو امام رازی رحمه الله او نور محدثینو په خپلو حدیثو په کتابونو کې اگر نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
یو کس په باره کې د عیسی علیه السلام په باره کې راځي په یو قبر باندې تیریږي هغه قبر والا ته عذاب کېدو سمو د پس بیا په دغه قبر باندې تیریږي هغه قبر والا باندې عذاب نشته دی عیسی علیه السلام د رب ذوالجلال نه تپوس وکړو رب ذوالجلال سمو د مخکې چې په دغه قبر باندې تیرېدم عذاب و نن سمو د پس چې بیا په دې باندې تیرېږم عذاب ور باندې نشته رب ذوالجلال ورته وفرمیل دا بنده چې کله وفات شو د ګناهونو په حالت کې دلته نه لاړو د قبر عذاب په د باندې شروع چونکې دی چې کله وفات شو د یو ماشوم د غېږې بچیو هغه ماشوم یې لوی شوی دی مسجد ته نن ورځ خپلې مور ولېږو کله چې د قاري صاحب مخې ته کېناستو قاري صاحب ورته وویله بچیه وایه بسم الله الرحمن الرحیم د په خپله معصومه ژبه باندې بسم الله الرحمن الرحیم وویله رب ذوالجلال فرشتو ته وویله د ده نه عذاب لرې کوي عذاب ورنه اوچت کوي ځکه ما ته د دې نه حیا راځي چې د معصوم بچی په دغه معصومه ژبه باندې په مخ د ځمکه باندې زما نامه اخلي او د خاورې د ځمکې د لاندې زه د هغه پلار ته عذاب ورکړم دا زما غیرت نه ګواره کوي محترمو دا هغه بچی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایي د قیامت په ورځ په پل د صراط باندې یو شهید به تېرېږي یو عالم به تېرېږي دغه شهید ته به حکم وشي چې جنت ته داخل شه دغه عالم ته به رب ذوالجلال حکم وکړي ودرېږه نن ورځ زه تا ته یو اعزاز درکوم رب ذوالجلال څه اعزاز دی ودرېږه نن ورځ ستا د خاندان هغه خلک چې هغه د دنیا نه په حالت د ایمان کې راغلي وو د هغوی لپاره د جهنم فیصله شوې ده چونکې د ګناه خیرې ورباندې لګېدلی وو د هغې وجې نه هغوی جهنم ته تللي دي نن ورځ ودرېږه دغه خلکو سفارش وکړه هغوی له ځان سره د جهنم نه راوباسه هغوی له ځان سره جنت ته بوځه بیا جنت ته لاړ شه اوس به کله اندازه نه یې کړي کله پولیسو یو سړی نیولی دی د تاڼې نه عدالت ته پیش شي جج ورباندې 50 کاله 60 کاله سزا واوري زه چلو د په دغه حالت کې جیل ته لاړ شي د هر طرف نه مایوس شي هم په دغه وخت کې د څوک دوست رشتہ دار راشي د سفارش کې د جیل نه راوباسي ما ته دنیا کې دغه خلکو ډېر شکریا ادا کوم دا ډېر احسان په خپل ځان باندې منو محترمو دا د دنیا جیلونه دي دا د دنیا قیدونه دي کم از کم د دې جیلونو په مرګ سره خلاص شي کم از کم د دې سزاګانو په مرګ سره خلاص شي لیکن دا د هغه آخرت قیدخانه ده دلته نه په مرګ سره نشي خلاصېدی ثم لا يموت فيها ولا يحيا دلته بیا په مرګ سره نشي خلاصېدی مرګ له مرګ راشي لیکن جنتیانو یا جهنميانو ته مرګ ناراضي دا قیدخانه ده الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مبارک فرمایي مسلم شریف کی حدیث موجود थे ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے دغه جهنم یو لړم د دنیا د یو کچر برابر دی دغه یو مار اگر دنیا د یو بختی مخ برابر دی دا جهنم قیدخانه ده کوم مبارک چې الله پیغمبر فرمایي ترمذی شریف کې حدیث موجود دی جهنم دومره ګرم شو رب ذوالجلال ته سوال وکړو فریاد وکړو جړای وکړو یا الله زه دومره ګرم شم زما دی ورونو د زیات ګرمایش د وجه یو بلو خاړه هغه یخ عذاب ولا طبقه زمریر هغه جړا وکړه یا الله زه دومره یخ شم زما دی ورونو یو بلو خاړه الله اجازه ورکړو کال کې یو ساعت خلا کال کې یو ساعت خلا د ساوات له دنیا کې ګرمي راشي د ساوات له دنیا کې یخني راشي او هغه ساویو هغه نور ځان تر کې شرای کوي هغه موت ته نه راسي ایو ساکه پورا ورسیدا دنیا به تباشي هلاک بشي برباد بشي هغه ایو سان نور ځان تر کې شرای کوي کله چې دې ساواخلي حرارت ګرم شي کله چې دې ساواخلي یخ شي تاسو به کله غور نه کړئ دا یو نور دې دا نه بدلېږي کله د حرارت دومره ګرم شي بیا د چت لاندې پکې ته گزاره نه کېږي کله په دې کې دومره یخوالی راشي چې بیا موږ د دې په شواګانو پسې کټ ګرځو هغه بیا یخوالی نه کوي دا انقلاب هغه جهنم یوه ساده هغه نور ځان ته راکاږي بیا د دې سره دنیا کې تقسیم شي د نن آل ورلډ پوره دنیا هم دا یوه اثرات نشو برداشت کولی هغه جهنم به څنګه برداشت کولی ده دا قیدخانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو جهنمي قد په دې کې شپېته ګزه وي دی به دومره پکې وجاړي وهم یستریخون فیها مسلسل به جاړي جاړي جاړي
دومره اوښکې به وبهیږي په دا مخ کې به د اوښکې نالۍ جوړېږي دومره اوښکې به وبهیږي چې یو څوک پکې کښتۍ چلولو غواړي کښتۍ به پکې وچلولی شي اوښکې به ختمې شي د دننه به وینې را شروع شي او هر ساعت له به عذاب کې زیاتې راځي کمی به نه راځي کمی به نه راځي عذاب کې یو به چغې کړي زر کاله به چغې ووایي الله به جواب نه ورکوي فرشتو ته به ووایي اے مالک فرشتے تا اللہ ته ووایا لیقضی علینا ربک الله ته ووایه چې مرګ را باندې راولي قصه ختمه شي هغه به ورته وایي په خپله ورته اواز وکړي یو به په خپله اواز وکړي الله به جواب ورکړي انکم ماکثون اوس وتل نشته دی دلته به اوسېږئ یا الله صاحب کې خو لږ کمی راوړل هر ساعت له زیاتې راځي کمی نه راځي جواب به میلاو شي اخسئوا فیها ولا تکلمون ځئ کولی شئ ورک شئ ما سره خبرې مه کوئ دې جهنم کې چې دله خوراک ورکړه ذرې ورته ویلی کېږي دا چې وخوري د مرۍ کې به ونخلي چغې رڼاوې به ورته خره غونته کې شروع کړي لهم فیها زفیر ولهم فیها شهیر خل تاسو به کتلی دی چې اواز شروع کړي ابتداءً تیز وي اخرې کې سلو شي ابتداءً د اواز زفیر ورته ویلی شي انتهایی حالت ته شهید ویلی کېږي دا به خره غونته کې رڼاوې کوي هغه به ونخلي چغې به شروع کړي یا الله اوبه 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 هلته اوبه نشته لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا هلته رسکاک څه نشته دی الله به فرشتو ته ووایي تسقا من عین آنیه آنیه یو چینه د ایښېدلې اوبه دي چې هغه د ګرموالي په انتها باندې دي د هغې نه جامونه راوړئ ها دیو ته د جهنمیانو وینې زوی به راوړلی شي حمیمه وغساقه دومره ګرم به وي د جام چې ځان ته رانږدې کړي د دې ګرمایش د وجې نه د مخ د غوښه کوټه کې دا به ولي شي جام کې به راوغورځېږي بیا به هغې ته نه ګوري هغه جام به په خوله باندې راواړئ کله چې دننه لاړ شي د وینې زوي فقطوع امعاءه د کولمې ګوګل به یې کټ کړي او لاندې په شرمګاه به ورنښکته ووایي الله دې موږ ته امان راکړي د هغه جهنم د یقینخانه ده ګورئ دنیا کې د تاڼې تحصیل لپاره سفارش ګورو زه د دې MPA ملګرتیا کوم زه د دې امیدوار ملګرتیا کوم څه لپاره زما تاڼه تحصیل به سبا ته کوي تا د اخرت تاڼه تحصیل لپاره څه تیاری کړی دی ستا دا بچی دا د اخرت د تاڼه تحصیل لپاره تا ته تیارېږي او یقین وکړئ زنده باد دا بچي تاسو لږ ودرېږئ تاسو لږ ودرېږئ د حافظه تاسو دې ته وګورئ دې ته تاسو وګورئ تاسو کې دا 24 کسان دا ګوره دی استاد 24 کسانو ختمونه کړي کم از کم یو بچی چې ختم کوي دا یو سبق خو کم از کم 50 پیرې اړوي کم از کم 50 پیرې خو وایي 24 ته 50 کې تاسو زر ورکړئ نو څه شو 24 ته 50 کې زر ورکړئ څه شو سوشو 1200 یعنی د دم اور پلار په عملنامه کې د 1200 حافظانو د 1200 قرآن مجید د ختمونو اجر او ثواب ولیکل شو او په دې نه ختمېږي دا کیسه اوس چې دا بچي کلم قرآن وایي دیو نور ته وایي هغوی به نور ته وایي هغوی به نور وخت به راشي قاري صاحب به قبر کې مور پلار به قبر کې او قسم دی دا سلسلې پسې نه ختمېږي دا عملنامه به د قیامت په سبا پورې کلاو وي ستا د دنیایي اکاونټونه به د مرګ سره دې بند شي لیکن دا اکاونټ نه بندېږي دا به انشاءالله د قیامت د سبا پورې زنده باد دغه بچی انډیوال ستا بچی چې افسر جوړ شو ستا بچی چې لوی عہدیدار جوړ شو لوی وزیر جوړ شو دا به د دنیا فایده درکړي د آخرت فایده نشي درکولی خو دا بچي انشاءالله د قبر تیارو کې هم د په کار راځي نو بچي به حافظان جوړو انشاءالله جوړو به انشاءالله څوک به جوړوي ناسو جد کې بچي به حافظان جوړو انشاءالله مدرسو ته به راځي بچي رالیږي مدرسو ته ګورئ ستا کوم بچی چې مدرسې ته راغی حافظ جوړ نه شو خیر دی نه دی جوړېږي راویلی دا قال الله قال رسول صداګانې دا اوازونه ستا د بچي په ماسوت ولګېږي د هغوی په زړه غوږونه ولګېږي یقین وساته دا بچی کله سبا هرې محکمې ته ځي د یقین وساته دا به کافر کېږي نه دا به مرتد کېږي نه دا به ډاکو نه جوړېږي دا به شرابي نه جوړېږي دا به د معاشرې لپاره دردسر نه جوړېږي دا که په هر ځای کې دا به یو صالح مسلمان وي انشاءالله او بچی چې رالیږي خیال پسې وساته دویمه خبره محترمو ده ګورئ د
دا جومات ته دا مدرسه ده بچي چې کله رالیږي زړونه غټ ساتي سکول ته چې ته بچی ولېږي هلته څه هلته پیسې هم ورکوي ښه لویې پیسې ورکوي معلومات هم پسې کوي ورځې وي ستا دا بچی کله هلته استاد یې ووایي تاسو التجاج کې نه دی کړی دلته به موږ غټو قرآن ورته ور زده کوي نو د دې استاد حق به زیات دی علي رضی الله تعالی فرمایي ما ته چې چا یو حرف وښود زه هغه غلام شو اوس که ما خرڅی او که خدمت ته مې ساتي د هغه خوښه ده نو چې بچي ته د قرآن ښایي هغه بچي باندې کې ګزار وکړو هغه بچي باندې کې غوسه شو ورته دا برداشت کړه دا د قرآن د زده کړې لپاره دی دا د دین د زده کړې لپاره تاسو ته پته ده نن ټوله میډیا د دیني مدرسو د نیکانو خلکو په خلاف راغلې ده پرون به تاسو کتلې په فیسبوک سوشل میډیا کومې یونیورسټۍ کې واقع شوې ده هغه نجلۍ د هغې کومه واقع شوې تاسو کتلې ده هغه مړه ده لیکن نن پوره میډیا ورباندې خاموشه ده لیکن که په یو مدرسه کې یو قاري صاحب غلط قدم کېښودو یو ماشوم ته چوکه ورله تخمه جوړه شوله بیا دغه منافقه میډیا ټوله ورپسې هله مدرسه کې دا وشو هله مدرسه هیڅ شوي مدرسو کې وجه دغه د نن ټوله میډیا د مغرب میډیا منافقه میډیا چې نن د یهودو د نسوارو د هندوانو په لاسونو کې ده هغه د دغه مدارسو د دغه علماو کردار کشي کوي ما او تا به دغه حصه نه ګرځېږو انشاءالله نه به ګرځېږو انشاءالله علماو ملګرتیا کوو او محترمو د دیني مدرسې د دوامو په چاندو باندې دي چې بچی رالیږو صبر وکړه چې بیان ختم شي بیا خلک ورسکي انشاءالله العزیز د دې مدرسو سره به تعاون کوو انشاءالله کوو به انشاءالله څوک به کوي زه لاسونه چې دا وعده وي انشاءالله وعده به وي انشاءالله